إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. زما د دین اسلام ډیرو عزتمند او قدرمند مسلمانانو ورونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو چار دیوارو په خپلو کورونو کې با پرده خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سورة البقره 61 آیتونه مبارکه دا غي لفظي ترجمه او دا غي تفسیر دا مخکې بیان شو. نننې زمونږ درس دی د سورة البقره 2 3 او 4 آیت مبارک. د دې آیتونو مبارکه او اول لفظي ترجمه کوم، دا غي نه بعد بیا راځو د دې تفسیر طرف ته. نو لفظي ترجمه ته تاسو ګورئ. د یهودیانو دا غي خصلتونه دا غي خویونه په غي باندې انعامات او غي ته نصایح او غي ته خطابات دا شروع دي. نو دلته الله رب العالمین فرمای ان الذين آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړي والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان دي. ان الذين آمنوا بشک هغه کسان آمنو چې ایمان راوړي صرف په خوله باندې د زړه نه یا دا دي چې د ایمان ډېر په کمه درجه کې دي اوچته مرتبه کې نه دي. نو هغه مؤمنان ته دلته مراد دي لکه وروسته وضاحت کو. ان الذين آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړي والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان دي والنصارى او نصارا دي. د دې معنی کوي په عیسایانو باندې هغې کې مرستو وضاحت کو. والصابئین او صابیان دي. صابیان چاته ویلی کېږي دویمه معنی کېږي په بېدینه باندې بېدینه دي. من آمن بالله چا چې صحیح ایمان راوړو په الله باندې والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې په ورځ رستنی د آخرت په ورځ باندې. دلته وایي چا چې ایمان راوړو نو مخکې ویل ان الذین آمنو هلته موږ دا معنا وکړه چې صرف په خوله باندې ایمان راوړی په زړه کې نه یا د ایمان په لاندې مرتبه کې. نو رستو چې راشي من آمن بالله چا چې صحیح ایمان راوړو په الله باندې
والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وعمل صالحا او عمل وکړو نیک فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی دپاره اجر د دوی دی ثواب او بدله د دوی ده عند ربهم په نزد د رب د دوی ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجني نه به یره په دوی باندې د آخرت ولا هم یحزنون او نه به غمجني په دنیا پسې دنیا کې چې تیرا سپاتې شو دی پسې به خفه نه او د آخرت چې کمې مرحلې دي نو په هغې کې به پې یره نه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې اغستې وه موږ ستاسو نه کلکه وعده وَإِذْ أَخَذْنَا کله چې اغستې وه موږ میثاقکم کلکه وعده ستاسو نه ورفعنا فوقکم او اوچت کړی وه موږ د پاسه ستاسو الطور غر د طور خذو الله وی اوویل موږ خذو واخلئ ما هغه کتاب آتیناکم چې موږ درکړی تاسو ته بقوت په طاقت سره په قوت سره د قوت نه څه مراد دی دا کتاب به څنګه اخلئ وضاحت یې وروسته کوو واذکرو او رعایت کوئ ما هغه احکام فیه چې په دې کتاب کې دي لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي تتقون چې تاسو پرهیزګاره شئ ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدئ واپس شوئ بیا تاسو واپس شوئ اعراض هم وکړو من بعد ذالک پس د دې لوز نه من بعد ذالک پس د دې لوز نه دا کلکه وعده او لوز درنه موږ اغستی و خو تاسو هغې نه واوړېدئ لوز هم مات کو لوز هم مات کو نو بیا فلولا فضل الله علیکم که چرې نه وی فضل د الله په تاسو باندې فضل د الله څه دی چې توبې توفیق یې درکړو ورحمته او که چرې نه وی رحمت د الله رحمت یې سو چې توبه ورله قبوله کړه نو معنی ته داسې هم کولی شي فلولا فضل الله که چرې الله د توبې توفیق نه وی درکړی علیکم تاسو له ورحمته او توبه درله قبوله کړې نه وی یا دا معنی هم کولی شي چې فلولا فضل الله علیکم که چرې الله پاک تاسو ته قرآن نه وی رالیږلی ورحمته او دا پیغمبر یې نه وی رالیږلی لکنتم من الخاسرین نو خامخا به وی تاسو د تاوانیانو نه خاسرین په معنا د مهلکین باندې خامخا به تاسو وی من المهلکین د هلاک کړی شو تباه کړی شو نه تباه شوي به وی نو دا خو د دې ایتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه د بني اسرائیلو هغې ته خطابات شروع دي لکه اولنی خطاب الله رب العالمین څه کړی اوفو بعهدی اوفی بعهدکم چې اوفو بعهدی تاسو زما وعدې او لوزونه پوره کوئ وفاداري پکې وکئ نو اوفی بعهدکم نو زه به ستاسو هغه پوره کم نو اولنی خطاب دغه وایایا فرحبون او ما نه یریږئ او بیا ورته دویم دا ویل چې تاسو په دې د الله په کتاب باندې پیسې ماخلئ او زما نه ویریږئ دا ټوله دنیا د هغې مقابله کې لږه د حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ منځونه کوئ د جامې سره بل دا دی چې نورو ته خو د نیکۍ حکم کوئ او ځان درنه ير دی نو په خپله باندې هم نیکي کوئ او بیا عام حکم وشو چې امداد د الله نه غواړئ په صبر باندې او په منځ باندې او دا ډېر ګران کار دی مګر چې څوک د الله نه یریږي هغه ته ګران نه دی بل خطاب دویم بني اسرائیلو ته وشو چې هغې کې د الله رب العالمین د نعمتونو تذکیر او زما نعمتونه رعایت کوي تاسو له مې غوروالی درکړی دی او د قیامت د هغې ورځې نه ویریږئ چې نه پکې ضمانت چلیږي او نه په هغې کې سفارش چلیږي نه پکې پیسې چلیږي او نه پکې طاقت چلیږي بیا د دوی باندې د هغه انعاماتو تذکره وکړه چې دشمن من الله غرق کو فرعون چې هغه به ستاسو بچي حلالول د زنانو بې حیایي به یې کوله بې عزتي به یې کوله سمندر مې درته دوه ځای کو تاسو مې پرې راپورې باسلی او تاسو بیا هم د سخي عبادت شروع کو سخی هم ونیو په معبود هم ته جوړ کو الله وایي د هغې معافي مې هم درته وکړه او کله چې موسی علیه السلام تاسو ته راغی او سی ویل
چې تاسو الله ته توبه وباسئ، ځانونه ووژنئ. نو تاسو څه وویل چې موږ به دا اله ومنو چې کله موږ الله رب العالمین وینو او موږ ته ووایي چې دا ومنئ او دا زما حکم دی او کتاب. نو د جبریل چغه پرې راله، الله وایي بیا مې را ژوندي کړئ، دا مې باندې بل انعام او بیا چې میداني تیح ته رالی نو وریځ مې در باندې سوری کړه، سپینه وریځ چې په هغې کې زړه نه تنګېدو. نو دا مې در باندې من او سلوا، ترنجبین او مړزان به تاسو خوړل. او چې کله درته حکم وشو چې د کلي ته ننوځئ نو یو سجده ولګوئ او دویم د حطوة لفظ وایئ. نو تاسو هغه سجده هم ونه لګول او د حطوة هغه لفظ هم تاسو بدل کو. نو د الله عذاب در باندې راغی د بارانو. تاسو ته د اوبو ضرورت و موسی علیه السلام ته ویل چې موږ له اوبه پکار دي. نو د کاڼي نه د الله رب العالمین 12 چینې را روانې کړې، 12 لښتي را روان شو. دا خو شپږ لاکه خلک چې یو بل سره پې جنګ جګړه را نشي او په اسانۍ باندې دا اوبه دوی حاصلې کړي. او ورته دا ویل چې فسادونه مه کوئ. نو دوی فساد دا و چې موسی علیه السلام ته وایي چې موږ ته دا یو قسمه طعام راځي، په دې موږ صبر نه شو کولی. لکه پروني درس کې د هغې تذکرې وشوې. نو دلته الله رب العالمین بل خطاب کوي بني اسرائیلو ته، او په دې کې الله رب العالمین یهود او نصاراو ته دعوت ورکوي چې په الله رب العالمین باندې او په پیغمبر باندې صحیح ایمان راوړئ. قرآن د هدایت کتاب دی، ولې کفر کوئ؟ په تاسو باندې څومره انعامات کړي الله رب العالمین، ستاسو په مشرانو باندې کړي دي او تاسو کفر کوئ. نو ستاسو په مشرانو باندې چې کوم عذابونه راغلي وو، کومې سزاګانې الله ورکړې وې، د هغې نه لږ عبرت والی که نه. نو په آخر خطاب کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي ایمان او عمل صالح ته، چې تاسو په ډلو تنظیمونو کې مه تقسیمیږئ. دا ډلې تنظیمونه نه دي، دا چې ډیر شي که نه دا هم د الله یو عذاب دی. لکه نن سبا دا ډلې دي، تنظیمونه دي، دا هر چا خپل یو تنظیم دی، د بل خبره منیم نه، اگر که هغه په حق وي. او خپل تنظیم کې که څوک ناروام کوي نو دی بیا دفاع کوي، ولې دا د تنظیم سړی دی. نو دا یو ډېر لوی مصیبت دی، زموږ په دې ملک هم دا څیز راخور دی. علما ځان له تقسیم دي، دا اهل حدیث دی او دا پکې دیوبندی دی او دا پنجپیری دی او دا بریلی دی او دا پکې جماعتی دی، جماعت اسلامی والا دی او دا پلانکی دی او دا ډینګری دی، ځان له تقسیم دي. او دغه شانتې عام خلک ځان له تقسیم دي، دا پکې نشنلی دی او دا پیپلی دی او دا تحریک انصاف والا دی او دا پولان دی او دا پولان دی، دنیا پاټی او دار چا بیا خپل یو کار دی بس کوي. هر یو بیا ځان ته د هدایت نسبت کوي او بل ته د ګمراهۍ. بس موږ په سمه لار یو، موږ په هدایت یو، موږ به جنت ته ځو، به ځان د جنت ټیکهدار ګڼي. او دا بل وایي ده پسې خو مونځ هم نه کېږي، او دا بل د ده خو نیکام ماته شوې ده او دا دی او زوال دی او مزول دی او ګمراه دی او نور هم ګمراه کوي او خطا دی او پتوی دی او په یو بل باندې لګي. او دا خلک په خپل منځ کې جنګیږي او نفرتونه دي او کینه او بغض او حسد او دا معاشره د دې نه ټوله خرابه شو. نو دا تقسیم نه دی فکار. زمونږ الله یو دی، زمونږ قرآن یو دی، زمونږ پیغمبر یو دی، زمونږ دین اسلام یو دی، مونږ ته احادیث ټول محفوظ دي، د قرآن حفاظت الله کړی دی. نو چې دا هر څه شته دی، نو جګړې د څه شوې، د صحابه او ژوند شته زمونږ دپاره یو نمونه د اختلافات خو د هغوی مو یو عبادت په دوه دریو طریقو باندې نقل دی چې څوک یې په کومه باندې کوي د دې کې د جګړې څه ضرورت او په دې کې د کینې او د بغض او د حسد څه ضرورت دی. په منځ کې په خپله رای باندې عمل کوه او د بل د رای قدر او احترام وکړه او د برداشت ماده ځان کې پیدا کوه. کې برداشت نه، په کور کې رونه وران دي، تره او ماما وران دي، تره وراره او دا رنګې ماما او خورې د یو بل سره وران دي. دا وجه دا ده چې دا تنظیمونه او دا ډلې پرې دا څیزونه جوړ شوي دي. نو دې څیزونو ته ګورئ ما، کم از کم زمونږ چې کم د درس شرکا دي دا څیزونه ختم کوي، مینه او محبت پیدا کوي، د یو بل قدر او احترام وکوي، یو بل عزت ورکوي، ځان له خپل ځان کې عاجزي پیدا ک، ځان کې دومره عاجزي راولوه دا ټول خلک عزتمند دی او دا کیدای شي داسې اعمال هم کوي زموږ نه دا ټول ښیي او موږ ډېر کمزور یو. نو
الله رب العالمین دلته بنی اسرائیلو ته څه ورکوي؟ هغوی ته دعوت ورکوي. اصل اعتبار ایمان لده او عمل صالح لده او الله رب العالمین د انسانانو صفاتو ته ګوري. نو په دې کې دا دعوت دی. بیا ان الذین آمنو، دا الذین آمنو دا اسم د ان دی او من آمنا دا خبر دی. نو دلته بیا سوال دا راځي چې اسم او خبر یو شی دی. اسم د ان او خبر د ان، لکه الذین آمنو نو دا د ان د پاره اسم شو او بیا من آمن دای خبر شو رستو راځي والصابئین پس من آمن دای خبر شو. نو په اسم کم آمنو راغې ایمان او په خبر کم ایمان راغې. نو دا خو اسم او خبر یو شی شو او حمل د شي راغې په خپل ځان باندې، لکه د خبر حمل دا په دې اسم باندې. نو بیا وی دا خو بې فایدې دی، ځکه معنی به دا شي چې هغه کسان چې ایمان راوړی دی، چا چې ایمان راوړو، هغه کسان چې ایمان راوړی چا چې ایمان راوړو، نو دا خو تحصیل له حاصل دی. نو په دې ځای کې علما جواب کوي، مفسرینو لیکلی دي وی دا الذین آمنو نه مراد صرف د خولې دعویدار دي، لکه مخکې ما په لفظي ترجمه کې دې ته اشاره وکړه. او من آمنه کې صحیح حقیقی ایمان مراد دی. نو معنی بیدا شي چا صحیح او حقیقی ایمان راوړو نو یره به پې نه. چا چې حقیقی او صحیح ایمان راوړو صرف د خولې ایمان نه نو په هغوی باندې به یره نه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا دا ده چې الذین آمنو کې حقیقی مؤمنان مراد دي او په من آمنه کې اعلی درجه د ایمان مراد ده. نو بیا هم پکې هغه حمل د شي په خپل ځان باندې نه راځي او فایده په کلام کې چې ده نو دا ډېره اوچته فایده ده، ځکه ایمان کې ډېرې مرتبې او دا په نورو ځینو کې هم راځي. یا ایها الذین آمنو آمنو بالله، یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو آمنو بالله، په الله باندې ایمان راوړئ. نو هلته سوال دا راځي چې الذین آمنو هغوی خو هسې مؤمنان دي، په الله ایمان دی. نو دا دعوت د آمنو بالله د څه ورکوي چې په الله ایمان راوړئ. سوره نساء کې براشي هلته بیا مزید وضاحت هم کو. نو ایمان کې درجې دي که نه، مؤمنانو دا درجه د ایمان نور هم اوچته کوي او ایمان سیوا کیږي که نه، فزادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون. د قرآن په تلاوت باندې ایمان سیوا کیږي، نو ایمان کې درجې دي. نو ان الذین آمنو بېشک هغه کسان چې ایمان راوړی، والذین هغه کسان هادو چې یهودیان دي. هادو نه مراد یهودیان. یهودیان څوک نو دا لږ د دې تعارف زده کوي چې یهودیان بار بار راځي قرآن کې. دا د موسی علیه السلام تابعدار خلک چې اوله کې دا ښه خلک د موسی علیه السلام تابعداري وکړه او د هغه په ملګرتیا کې او هغه سره کلک ولاړو، ښه خلکو او ډېرې قربانۍ هم وې. خو وروستو بیا د دوی نه حیلهګر جوړ شو. حیلهګر حیلې به کولې، لکه دلته وروستو به راشي ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. الله وایي یقینا علمتم تاسو ته معلوم دي هغه کسان چې زیاتی کړی په تاسو کې د هفتې په ورځ حیلې به یې کولې. د هفتې په ورځ باندې دوی ته ویلی شوي چې تاسو به د میانو ښکار نه کوئ، لکه آینده درسونو کې به راشي. نو د خالی په ورځ باندې به دا میان د اوبو سر لرالل، په عام ورځو کې به داسې نه و، دا د الله یو امتحان و په دوی باندې. نو دوی خو ورته ټینګېدل نه. نو د اخر یې واړه واړه لښتي بوتلي وو، میان به په لښتو کې اخوا ولاړل، ډنډونه وو، هغې کې بیا رابند کړل ډنډونو کې، ولته بیا ورته بیا بند وو او واپس به نه شو تللی سیند ته. نو بیا د اتوار په ورځ راونیول، ویل دا خو موږ د اتوار په ورځ نیولي. نو دا تا راګیر کړي د خالي په ورځ دي، خو د اتوار په ورځ دي صرف راوچت کړل. نو دا حیلې او بانې بیا کولې او دغه رنګې نورې ډېرې ګڼي. او دس ته به کېناستل نو چې مخ ته به یې اوبه راچولې، داسې لپه کې بیا میه بره راګوزار کړو. هله وایي دا خو ما مخ ته اوبه راچولې، میه پکې هسې راغی او بیا به یې راونیو کور ته بیا راوړو. دویم دا چې ظالمانو د ظلم قیسې خو یې مخکې هم ذکر شوي. انبیا یې وجلي دي، انبیا ویقتلون النبیین، ارې پېښودي دي په هغې باندې په منځ دوه کړي دي، د وسپنو په ږمنځو یې د څرمنو غوښې را شو کولي دي او دغه رنګې کویانو ته یې غورځولي دي
او پانسی کړي دي، نو دا د دوی هغه ظلمونه. بل دا چې غاصبانو ځمکې به یې پردی نیولې، دا د غصب بیماري چې په چا کې راشي که نه، دا پردي بریدونه چې نیسي داسې یو بعضې خلک یې کې دا خوي. بعضې خلک دومره احتیاط کوي چې خپل دیوال هم کوي نو یو پوټ نیمېدن نه کېدي چې پردی ځمکه راپسې را نه شي. او بعضې خلک داسې وي چې هغه وایي چې د بل نه دته دا انچي انچ اوس په یو انچا خوا دی خوا دا څه شی دی، یا 2-3 انچې 15 انچې داس دیوال یا خوا دی باندې خو هېڅ هم نه کېږي. خو دا ظالمان پې ځان د آخرت برباد کي، آخرت پې برباد کي که نه، چې دا به د ومې ځمکې پورې دا ټوله ورته په غاړه کې اچولی شوي. نو په یهودو کې مطلب مې دا دی چې یهودیان په اوله کې ښه خلک، خو وروسته دوی نه هیلهګر جوړ شو، ظالمان ته جوړ شو، غاصبان ته جوړ شو، غلط عقاید رالل، د سخي عبادتونه یې شروع، سازشیان ته جوړ شو، د نیکانو خلکو خلاف به سازشونه کول، قاتلان ته جوړ شو. او دا په دې مصر او فلسطین کې بیا آبادو. یهود ته یهود ځکه وایي چې دا هاده فمانه د تابه یا رجعه یا مال سره دی. نو دویم اوله کې توبه ایستلې وه چې انا هدنا الیک ای تبنا، معنی موږ الله ته رجوع کوو. نو هاده او تابه دا په معنا د تابه او رجعه سره دی، مایله کېدل، را ګرځېدل. انا هدنا الیک معنا تبنا الیکا. نو یهود معنا توبهګار، او بعضې وایي چې هاده او تهوده په معنا د خوځولو سره راځي. نو دوی ته یهود ځکه وایي چې کله به تورات لوستلی کېدو نو سرونه به یې خوځول، او خوځېدل به چې کله به تورات لوستلی کېدو. او اوس هم وایي دا قرآن کریم ته خاموشۍ سه ناسته پکاري. خو بهرحال دا کم ماشومان چې حفظ کوي دا ډېر خوځي، داسې مخکې وروستو ځي ولګیایي. نو زه دې خوځېدو کې خو هغوی قرآن زده کوي، نو که چې غلي کیني او حرکت نه وي نو بیا ورته صحیح نه یادېږي، خوب وله ورشي، سوچونه بیا بدلېږي، او دغه یو خوځېدل او حرکت پکې راغلی. نور قرآن کریم ته خاموشه ناسته پکار ده، خوځېدل اخوا دې خوا کتل، لوبې کول د جامو سره، د کتاب سره، د بالپن او د پنسل سره، دا لوبې نه دي پکار. خاموش ناسته، متوجه اوسېدل چې توجه هم برابري. او چا ویلي دي چې دا د یعقوب علیه السلام مشر زوی یهوذا ابن یعقوب، نو دا د هغوی په اولاد کې و دا یهود، او یهوذا ته به یهودا وی، او په عربی کې زال په دال بدلیږي، لکه نمروز، دا نمرود چې دی نو دا پاسه کې نمروز دی زال سره، نو بیا ته نمرود جوړ شو. او یا دا د هواده نه دی په معنا د محبت سره، او دویم د یو بل سره محبت ساتي، نو ځکه ورته یهود وایي. بهرحال دا خو د یهودو هغه د یهودیانو هغه تعارف. بېشک هغه کسان چې ایمان راوړی او هغه کسان چې یهودیان دي، والنسواره، نسواره معنا نصرانیان، دا جمع د نصرانی ده، او نصرانی منصوب دی نصران ته چې دا د یو کلی نوم دی. او عیسی علیه السلام په دغه کلی کې پیدا شوی و، او دا فلسطین کې د بیت المقدس نه په شمالي جانب کې تقریبا 80 میله لرې دی. د فلسطین کې د بیت المقدس نه په شمالي طرف باندې 70 میل فاصله باندې وای دا کلی راځي، دا نصران چې د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی. دوی دې خلکو د عیسی علیه السلام د مدد او د تابعدارۍ دعوه کړې وه، نو ځکه ورته نسوارا ویلی کېږي. خو څوک وایي چې په دې کې حواریینو ویلي چې نحنو انصار الله، منګه امدادیانو د دین د الله د عیسی علیه السلام سره به کلک ودرېږو. وایي دا نوم ورته په دې وجه باندې ورکړی شوی و. او عیسایان ویل دې ته صحیح نه دي، ځکه چې یو خو په دې کې نس نه دی راغلی. عیسایان منګه معنا کو عیسایان، نو دا اوسني عیسایان چې دي نو د دوی خو عقیدې هم خرابې دي، عملونه هم خراب دي، او دا ډېر ګنده خلک دی، عقیدې خرابې دي، اخري پیغمبر نه مني او قرآن نه مني، او نور هم داسې اخلاقي طور د زنانو پرده مرده نشته د انګریزان چې څومره دي، دا ټول عیسایان دي، دا امریکې والا وغیره. نو د دوی د پردې بې حیایي پکې ډېره زیاته ده، نور په دې کې ډېرې زیاتې خرابۍ دي. نو دوی ته د عیسایان ویل ځکه صحیح نه دي چې دې کې نسبت راځي عیسی علیه السلام ته، او دا یو قسم له بې ادبي ده، دا کوم چې کرسچین دي. نو به هر حال دې ته نسوارا
بس راغلی دی او په دې باندې نس نشته په عیسایانو باندې، نو دغه نوم ورته اغستل نه دي پکار. بل والنصارى والصابئین، صوابیان چاته ویلی کېږي، دا دې ځای کې وضاحت کو، بیا وروستو بار راځي نو دې به بیا موږ وضاحت نه کو، نو دا وضاحتونه به ورو موږ ته کم شي، نو بیا به موږ رکو ترجمه هم کوو انشاءالله. او الله دې څه داسې حالات برابر ساتي څه دې الله نه راولي، نو انشاءالله چې 2 کاله 1.5 کال 2 کاله تیریږي او دغه رنګې الله رب العالمین موږ وساتلو، نو انشاءالله چې قرآن کریم به پکې موږ ختم کو، او دا به ډېر د خوشحالۍ مقامي چې په دې انداز کې تاسو قرآن کریم زده کوئ. خو اوس هم لا وخت تیر نه دی، یو خلک خبر کوي دعوت وچلوئ، او دا دعوت چې چلوئ نو ستاسو باره کې د داعیانو باره کې الله رب العالمین څه فرمایي، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. الله رب العالمین فرمایي وی دا هغه چا نه به د چا خبره ښایستی چې څوک الله رب العالمین ته رابلل کوي، د الله کتاب ته رابلل کوي. یو دویمه خبره دا زده کوي چې تاسو لیکل شروع کوئ، اوسه پورې چا لیکل نه کړي او لیکل کولی شي نو باقاعده د دې نه لیکل شروع دا چې قرآن ختمیږي ډېر به پرې خوشحاله یي. درېیمه خبره دا زده کوي چې تاسو ډېر متوجه کېنئ، خبرې به دې ټایم کې نه کوئ، قرآن ته غوږ دی، ځکه چې ملائک راغلي دي او تاسو سره ناست دي، بې ادبۍ کې را نه شئ، متوجه به اوسېږئ، شور به نه کوئ، نو دې به خیال ساتئ. او دا به معقیده ای چې په تاسو د رحمتونو باران اوس شروع دی، دا به معقیده ای چې ستاسو زړه ته به اطمینان او سکون الله ورکوي، ملایکو در باندې وزرې خورې کړي دي، او ستاسو عقیده به دا وي چې په آخره کې ستاسو د ټولو ګناهونو د معافۍ اعلان کېږي، صحیح احادیثو کې راغلي دي. نو قرآن کریم ته به داسې زنانه بعضې ناستي مشرانې چې هغوی ته به ترجمه نه یادېږي، داسې مشران به ناستي چې هغوی به ناظره هم نه ویلي، خو دې کې هم موږ پښتو کې وضاحت کوو، مسایل بیانو، نو په هغې خو دا مشران ښه پوهېږي د کشرانو نه، نو دغه خو یاد کړل که نه، نو چېرته شیطان درته دا ونه وایي چې مړه تا خو ناظره نه ده کړې او تا ته خو ترجمه نه یادېږي او تفسیر درته نه یادېږي او په دې کې چې د عربۍ دا سیوا کم ټکي وایي دا درته نه یادېږي، احادیث پکې وایي دا درته نه یادېږي، نو مړه مه ورته کښېنه، دا ګورې د شیطان غټه وسوسۍ او په دا غټه دوکۍ چې انسانان پکې راګیر کړي او بس قرآن نه پاسئ. دا خبره زما ذهن کې د نن نه کېنوئ، که دې درس ته داسې کس ناست دی چې په غوږونو کوڼ دی کوڼ، چې هغه د سره د ریډو اواز اوري نه، خو دا نور ټول ناست دي قرآنونه یې راغستي دي او دی هم ورسره هسې ناست دی، د قرآن په مجلس کې راغی نو ده ته م الله فایده ورکوي، هغه اورېدونکي خو څه کوي چې دا نه اوري هغه له م الله دم پیدا وکړه، دې مجلس نه پیدا واغسته، څه فایده یې واغسته، د رحمتونو باران پې وشو، یو ګناهونه یې معاف شو، که څه خطا دې شوي الله ورته هغه ټول معاف کړي، او یو لوی درجه د ملایکو وزرې پرې راخوري دي، اطمینان سکون به الله زړه له ورکړي، په دې باندې الله مصیبتونه او بیمارۍ لرې کوي، دا ټولې فایدې وانغستې، او بیا چې څوک اوري نو د غوږونو عبادت چې یو ټکي هم د ورځې یادوي یو، او څوک لیکل کوي نو شیطان ورته وایي تا نه خو ډېر لیکل ضایع شو او تا خو سم ونه لیکل، چې د ورځې د یو ټکي ولیکو، یو ټکي ته د معنی ولیکله لاندې به دا هم پوره ده چې تاسو بالفین او کاپي در سره ده او تا یو ټکي ولیکو، دا کاپي به ستا په کال 1.5 2 کې خو ډکه شي که نه، او که څوک ډېر لیکل کولی شي دا پې د الله رحم دی، نو ضایع کوئ یې مقصد مې دا دی. بهرحال صوابئین چاته ویلی کېږي؟ صوابي ویلی کېږي بېدینه ته. په دې کې ډېر اقوال دي، یو قول په دې کې دا دی وی دا یو قوم چې عراق کې اوسېدل، لا اله الا الله به وی او نور هیڅ دین نو، نور د هغوی دپاره هیڅ هم نو، صرف لا اله الا الله وی، او عقیده دا وه چې په دې عالم کې دا څومره څه کېږي نو دا ستوري کوي، ورځ چې راولي ستوري راولي، شپه چې راځي نو دا ستوري راولي، او دا بارانونه چې کېږي ستوري کوي، د ستورو د تاثیر او د اثر عقیده وه. دویم نمبر قول په دې کې دا دی، سید قطب رحمه الله فرمایي وی دا قوم یوه ډله وه د بوتانو په عبادت کې شک پیدا شوی و، نو بس بوتان یې پرېښودل او دین ابراهیمی کې داخل شوي و، د ابراهیم علیه السلام په دین کې داخل شوي و، نو دا پکې د سید قطب رحمه الله قول. او په دې کې یو دریم قول دا دی وی
صابئین هغه دي چې د یو دین نه نقل کیږي بل دین ته، د یو دین نه بل دین ته نقل کیږي او د ملائکو عبادت به کاو. نو دا پکې یو دریم قول د ملائکو عبادت یې کاو. څلورم قول پکې دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام قوم او د ستورو عبادت به کاو. پنځم قول امام مجاهد رحمه الله وی قوم بین اليهود والنصارى والمجوس لیس لهم دین. وی امام مجاهد رحمه الله وی دا یو قوم د یهودیانو د نصاراو په منځ کې او د مجوسیانو، نه یهودیانو نه نصاراو نه مجوسیانو، دا پکې یو بل قوم. او لیس لهم دین د دوی دپاره هیڅ دین نه، بس آزاد خلق. دا وهب ابن منبه رحمه الله فرمای وی الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وإذا أغا خلقو يعرف الله وحده چی یوازی اللہ رب العالمین پی جاندو، یوازی اللہ رب العالمین پی جاندو. ولیست له شریعت د ژوند تیرولو څه طریقه نه وه، څه شریعت یې نه و، یعملو بها چې په هغې باندې عمل کړی وی، ولم یحدث کفرا او د دوی نه څه کفر هم نه ښکاره شوی. صرف الله پیژني، د څه کفر هم نه دی کړی، د الله نه انکار هم نه کوي او څه شریعت هم نشته. او دا ټول اقوال ابن کثیر رحمه الله نقل کړي دي. نو بیا وی وازهر الاقوال قول مجاهد ومتابعيه ووهب وی انهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين. وی دا ډیر ښکاره د اقوالو نه قول د مجاهد او د هغه چې کوم متابعین دي، دغه رنګې د وهب، هغوی وایي چې دا یو قوم دی چې نه په دین د یهودو باندې، نه د نصاراو باندې، نه د مجوسو باندې، نه مشرکین. وانما هم قوم باقون على فطرتهم. وایي دا یو قوم چې بس په خپل فطرت باندې باقي و. ولا دین مقرر لهم یتبعونه. او د دوی دپاره یو داسې دین مقرر نه و چې دوی هغې پسې ورپسې شي او تابعداري وکړي. بهرحال داسې خلک دی چې دین اسلام قبول نکو خو بس غیر مسلم شو کنه. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمائی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین طلب کوي لټی. ومن یبتغی څوک چې لټی بغیر د اسلام نه بل دین فلن یقبل منه. الله رب العالمین فرمائی هیڅ چرې به قبول نشي ددنه. نو ټول دینونه دا منسوخ شو. حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسلم شریف حدیث دی، وی والذی نفسی بیده، زما د په هغه ذات باندې قسمی چې زما روح د هغه په قبضه کې دی، لا یسمع بی احد من هذه الامة یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار. پیغمبر علیه السلام فرمایي د یهودیانو نو د نصرانیانو نو د دې امت نه څوک هم چې زما باره کې خبر شو، زما تذکره هغه ته وشوه او دته زما خبر ورسېدو او دی بیا هم په ما باندې ایمان نه راوړي نو دخل النار، دا انسان به اور ته داخلیږي، جهنم ته به ځي. نو والصابئین بیا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. د دوی دپاره اجر دی په نزد رب د دوی، نه به یره په دوی باندې، نو یره به په دوی باندې نه د قبر یره، دغه شانتې د زنکدن کې کومه یره انسان سره هغه به نه. ملائک راغلي د زنکدن په ټیم کې ورته ناسي او دله تسلي ورکوي، تسلي وله ورکوي. او ولا هم یحزنون، دغه شان د میدان حشر یره به پې نه، دا یرې به تې الله ختمي کړي. ولا هم یحزنون، غمجن به نه، دنیا کې ښځه پاتې شوه، بچي پاتې شو، مور او پلار پاتې شو، رونه او خویندې پاتې شو، چمګاوڼ پاتې شو، بنگلو خیسته کور پاتې شو، پټیو باغونه پاتې شو، گاډی دی خیسته هغه پاتې شو، کارخانې او روزګارونه پاتې شو. دا ټول نعمتونه دي که نه د الله رب العالمین، هغه پاتې شو، دی به خفه نه وي په هغې پسې، په هغې پسې به دله خفګان نه ورسي. ولا هم یحزنون واذ اخذنا میثاقکم. نو څوک هم چې څه ایمان راوړي، دا د الله رب العالمین اولیاء الله او دوستان جوړ شي. سوره یونس کې به راشي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
الله رب العالمین فرمایي د الله دوستان هغه خلک دی چې نه به یره په دوی باندې او نه به غمجني. نو دا خو 22 آیت مبارک. بیا دا 23 آیت مبارکه ورپسې شروع کیږي. نو دلته نه بل خطاب دی بني اسرائیلو ته چې تقریبا دا د 82 نمبر آیت مبارکه پورې دا به جاری. اوس د دوی د مشرانو عیبونه بیانوي او څه د دوی دي، څه د مشرانو دي او څه د دوی دي. د مشرانو کم کم دي لوز ماتول، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، دوی لوز ماتی. دویم دا دی چې په احکامو شرعیو کې حیلې او بانې جوړی، چلول پکې کوي، چلول. نو دا بعضې اوس هم دې زمانه کې حیلهګر شته دی. انشاءالله آینده درس کې به د هغې وضاحت کوو، سباني درس کې. حیلې او بانې جوړی، چلول کوي، په حیلو باندې ځان خلاصوي. نو په حیلو بانو باندې نه کېږي. حیله څه ته وایي؟ هغه یو کس وایي د جومات مولا له زکات راوړو، نو منګي کې غنم اچولي وو او لاندې پکې پیسې م اچولې وي. فرض که 1 لک روپۍ په منګي کې ایښي دي او د پاسه یې په 1000 روپو غنم ورړولي دي. وایي مولانا صاحب له راوړل چې مولانا صاحب بس دا مې له راوړو. منګي هغه ته حواله شو، پیسې هم پکې دي، غنم هم دي، هر څه دي، خو هغه ته خو د پیسو پته نشته، خو ده خو بس ورکړل. او بیا ورته وایي مولانا صاحب ته پیسه کې بازار کې بیا نه په 1000 روپۍ اخلي، مال یې په 2000 را. نو مولا صاحب هم لالچ وکړي، یاره دا خو 2000 روپۍ دي، باندې به څوک په 2000 لي. د مولا سړي خو نغدو پیسو ته سخت ضرورت دي، بس ورکړي ورله. نو 2000 ورکړي، بس وایي دا شی او دغه مبیعه ده او دا یې را باندې را خرڅه کړه، واپس یې کور ته راوړي. نو دا هغه حیلې بانې دي، بس زکات هم وشو، پیسې هم واپس راغلي. او داسې ډېرې قصې مشهورې دي. دا خو ما یو مثال ورکو. دریم نمبر د دوی مشر او دوی به څه چل کاو؟ د دوی حیله او بانه دا ویل د هفتې په ورځ باندې میان نه نیسئ. نو د هفتې په ورځ باندې به دوی میان ډنډونو کې را بند کړل. نو ګوره میا چې کله په سین کې دی نو دا د ټولو خلکو مشترک دی، دا د هیچ چا هم نه دی. او چې د په ډنډ کې را بند کو نو بیا یې بل څوک نشي راغستی، هغه د ده شو، نو دا مملوک شو. نو دا خو تا ونیو د هفتې په ورځ، خو روا دې غستو د اتوار په ورځ. دا هیلې او بانې بیا کولې. دریم نمبر دا دی چې قتلونه بیا کول او په پاکو خلکو بیا تهمتونه لګول، بهتانونه بیا لګول، بهتانونه. د دې وضاحتونه به وروستو راشي. نو یو پکې دا څلورم دا دی چې د الله رب العالمین په احکامو کې بیا ټال مټول کاو، چې الله ورته حکم وکړو دا کار وکئ، نو دا څنګه غوا ده او څومره ده او څومره عمر دی او رنګ یې څنګه دی او دا قیسې. نو دا احکامو کې ټال مټول کول. بیا یې د کشرانو چې کم بد خویونه، یو دا دی چې تحریف معنوي کوي، دویم دا دی چې منافقت کوي، دریم دا دی چې تقلید کوي، او څلورم دا دی چې تحریف لفظي کوي، پنځم دا دی چې د جنت دعوه کوي سره د بد عمل نه. جنت ټیکهداران یو که نه، اوس دې زمانه کې هم ډېر ځان ته د جنت ټیکهداران وایي او دا نور ټول ګمراه دي بس. نو انشاءالله د دې ټولو وضاحت به راشي. وإذ أخذنا ميثاقكم، میثاق دا لوز د دوی د مشرانو نه اخیستی او کلکې وعدې ته ویلی کېږي، مضبوطې ته. او دوی به د الله رب څه لوز ته اخیستی شوی چې د الله په کتاب به عمل کوئ او د دې منلو ته تیار شئ. دوی نه تیارېدل، نو جبریل علیه السلام په دوی باندې غر راوچت. سورة الاعراف 101 کې به راشي. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، الله وایي کله چې د سټې نه راویستو منګه غر په دوی باندې را پاس، كأنه ظلة، لکه چې دا په دوی باندې یو چتری ده. وظنوا أنه واقع بهم، او د دوی دا یقین راغی چې بس غر پرې را پرېوت. نو دې ځای کې به بیا هلته وضاحت وکړو چې دا خو د زور باندې منل شو. نو په زور باندې منل څنګه؟ نه دوی منلې وه، خو بیا یې د دې وعدې خیال نه ساتو. نو الله ورسره د وعدې اهمیت پیدا کاو. لکه ستا په چا باندې قرض وي، هسې خو ته د هغه مال د هغه نه اخلې، خو قرض دې دی پې، او هغه هغې کې چلول کوي او ته ورشې او په هغه باندې سختي وکړې، ړانګیا پې کېدی چې شابه راکې که نه راکې، نو هغه وایي در کوم او منم یې بیا هر څه ته تیار. نو داسې دوی اخوا دېخوا کول. نو الله ورته د وعدې اهمیت لږ ښکاره کاو د دې لوز، چې تاسو دې لږ اهمیت پیدا شي. نو دوی ټول په سجده باندې پرېوتل. ورفعنا فوقکم الطور، تور چې دی نو دا څه ته وایي؟ کل جبل ذات نبت حسن، ښایسته غر چې هغې کې شینکي ده او بوټي دي
لکه وشجرة تخرج من طور سینا. نو دام یو ښایسته غر و هغه خاص غر دی چې موسی علیه السلام ته پکې د الله رب العالمین د طرفه تجلی شوې وه. موسی علیه السلام تللی دی، الله رب العالمین ورسره خبرې کړي دي. نو دا هغه غر ته مراد دی، طور سینا، ښایسته غر. خذوا ما آتیناکم بقوه، واخلی هغه کتاب، هغه احکام چې ما درکړي تاسو ته بقوتن. قوتن څه مطلب دی؟ قوت معنوي مراد دی، معنی بالعلم والعمل. تاسو ته چې کم علم راشي او کم احکام درته راشي نو په هغې باندې به عمل کوئ، په دې قرآن باندې او د الله په حکمونو باندې چې علم راغی نو عمل به پرې کوئ. نو چې به کوم څیز علم راشي هغه کلک شي، او چې بیا پرې عمل راشي نو بیا هغه د سره نه ير کېږي. او قوت کې دام ده چې په ښي لاس باندې ونیسئ. نو چې قرآن کریم هم رالی نو په ښي لاس باندې راواله، سینه پسې ونیسه. بعضې خلک یې داسې ونیسي لکه د عام کتاب، دا د قرآن کریم بې ادبي ده، په ځمکه بیا نه ږدي، ته بالغ ږدي، یا به کومه ټفایي رهیلي هغه به ورته ږدي، څادر ورته کېده. د قرآن کریم دا کم ټفایي چې ده په دې به هم خپه ناړې، دا هم بې ادبي ده. نو دې کې به ډېر احتیاط کوئ. ما آتیناکم، د دې نه مراد تورات دی، هغه چې درکړی موږ تاسو ته یهودیانو ته. تورات په موسی علیه السلام نازل، انجیل په عیسی علیه السلام. واذکروا ما فیه، رایات کوي هغه چې په دې کې دي. نو صرف یادولې مقصد نه دی بلکې تذکیر مقصد دی، په ژبه باندې تلاوت او تدبر د زړه. دا به د قرآن باره کې موږ ته دا حکم دی. قرآن صرف یادول نه دی چې په ناظره مې ختم وکړو، بس په ناظره ختم کې بیا نه راځي. او اوس پکې دا یو بل داسې یو دغه راوتی دی انداز، دا یو سټایل دی. په ترجمه مې وایي ختم کړی، یو خو دا ترجمه نه ده، ترجمه ده، د جیم زبر دی. وایي ترجمه مې کړې ده، بس ختم مې کړی دی. هلکاني قرآن مجید په ترجمه شروع کی، خو چې کله دی ترجمه وکړي و متم ته ورسي او ترجمه ختم وکړي، بس قرآن بند کی، بس بیا صرف دا خبره یره ده په ترجمه هم قرآن ویلی دی، ټکي هم وله نه ورځي. قرآن چېرته په یو پیره کې یادي، خو بار بار اړی بار بار بل قرآن کریم د دې دپاره نه دی چې یو پیره دې ووایه نو بند یې که، دا به د مرګه پورې وی اړی به. دا خو زموږ د ټول ژوند وظیفه ده. دا سبا بعضې موږ سره کسانو یره حفظ وایي حفظ د قرآن ځکه نه کوم چې بیا به رانه هیر شي، نو بیا سړی ډېر ګنهګارېږي. نو مالدا خو ابو جهل هم ویلي چې کلمه ځکه نه ویم چې دې لاندې ژوند تېرول ګران دي، نو بس ژوند تېرول ګران دي خو هلته به څه کې. نو قرآن کریم د دې لپاره حفظ خلک نه کوي چې بیا یې ير کوي. دا خو چې د یاد کو نو بیا به د مرګه پورې یاد ساتي که نه، تلاوتونه به کوې، دا به اړې، دا خو به ير کوې نه بیا که نه. دغه قرآن کریم دې په ترجمه ووایه نو بس بندی بیا نه، دا به د مرګه پورې بس راله او بیا په دې ته پوهېږې، ترجمه یې ګوره، تفاسیر پې ګوره او احکام پکې معلوموه، د علماو نه تپوسونه کوه. دا لوی لوی علما کله کله یو مسله باندې ذهن نه رسي، نورو نه تپوس کوي. موږ خپله بعضې ډېرو مسلو کې موږ د خپلو استادانو علماو سره رابطې وکړو، تپوس دې وکړو، دا خو به ځان پوهې. نو د دې ترجمه تفسیر دا به هم کې صرف په ناظره باندې ویل نه دي، او بیا دا دی چې خلکو ته بیان شي. ما آتیناکم بقوتن، او وذکرو کې و اشاره ده چې زوړ سبق رایات کا هغه مسائل چې دی کتاب کې دي نو تقوا به در کې پیدا شي. ګوره په دې آیت مبارکه کې یو دا چې غر اوچتول دا اکراه و اکراه دوی سره اهمیت پیدا کولو، اجبار نه و، دای مجبوره کړي نه و، دوی اوله کې منلی دي او صرف په دوی باندې زوره نه وه چې توجه یې دې طرف ته راوګرځي. او لا اکراه فی الدین چې راځي هلته به وضاحت کوو. هلته موږ دا مخکې سوره فاتحه کې ویلي چې د دین یوه معنی ده عقیده، نو نشته دی زور زبردستی په عقیده کې، لا اکراه فی الدین. څوک په زور باندې نشي مسلمان کولی، چوکه دې ورته نیولي شا به کلمه ووایه. او د غر اوچتېدل، د غر اوچتېدل په دې آیت مبارکه کې دا ذکر شو، دا حقیقي وخه، دا هسې دمکي نه وه چې ګنې هسې دمکي ورکړې ده، بل په دې کې معجزه د موسی علیه السلام ښکاره شو، د الله د قدرت نښه دا ټول دی آیت مبارکه را جمع کړي دي. نو په آخره کې فرمایي لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي. نو الله رب العالمین موږ ته تقوا د پیدا کېدو طریقه وښودله چې قرآن ته کښېنئ، دا واورئ، دا بیانوئ، نورو ته یې رسوئ، په دې باندې عمل کوئ، ایمان هم تازه کېږي. د دې مثال داسې دی لکه بوټي ته چې اوبه اچې، څښا بوټي ته اوبه اسې،
نو قرآن کریم د انسان د زړه د ایمان داسې حفاظت کوي ښه. بیا په دې 4 نمبر آیت مبارکه کې د الله رب العالمین د احسان ذکر دی چې تاسو لوز مات کو بیا هم د الله رب العالمین عذاب در نه کو. تولیتم تاسو واوړېدئ من بعد ذلک، د دې وضاحت به په 93 نمبر آیت کې راشي. نو فلولا فضل الله علیکم ورحمته، د فضل الله نه مراد توفیق د توبې دی او د رحمته نه قبولیت دی، او یادا دی چې د فضل الله نه مراد قرآن دی او د رحمته نه مراد پیغمبر دی. او ابن عباس رضی الله عنه فرمای د فضل الله نه مراد قرآن کریم دی او رحمته نه مراد دا دی چې تاسو یې د دې کتاب والا وګرځولی، نو وی دا ته مراد دی. دوباره ورته ګورئ، ان الذین آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړی په لاندې مرتبه کې دي یا د خولي ایمان دی، صرف د خولي دعویدار دي. والذین کسان هادو چې یهودیان دي، والنصارا او عیسایان دي، نصارا دي، والصابئین او صابیان دي، بی دین دي. من آمن بالله چا چې صحیح ایمان راوړو، حقیقي ایمان راوړو په الله باندې او په ورځ وروستنۍ د آخرت، وعمل صالحا او عمل وکړو نیک، فلهم اجرهم عند ربهم، د دوی دپاره اجر او بدلی د دوی دی په نزد د رب د دوی. ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون نه به غمجني. واذ اخذنا میثاقکم، او کله چې اغستې ومنګه کلکه وعده ستاسو نه، ورفعنا فوقکم، او اوچت کړی مو د پاسه ستاسو الطور د تور غر. خذو الله وی ویل منګه چې واخلی ما هغه کتاب آتیناکم چې موږ درکړی تاسو ته بقوت مضبوط په طاقت سره. واذکرو او رایات کوي ما هغه احکام فیه چې په دې کې دي لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاره شئ، تقوا درکې راشي. ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدئ واپس شوئ، دا لوز مات کو من بعد ذلک رستو د دې لوز نه دا مات. فلولا فضل الله علیکم، کچرې نوې فضل د الله په تاسو، کچرې نوې توفیق د توبې، کچرې الله رب العالمین د توبې توفیق نوې درکړی تاسو ته، ورحمته دا توبې دله قبوله کړې نوې، لکنتم نو خامخا به وئ تاسو من الخاسرین د هلاکیدونکو نه، هالکین په معنا باندې دی. په دې ځای باندې نننی زمونږ درس دا اختتام ته ورسېدو. دعا وکړئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستا د کتاب، ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه منګ راک. الله د عمل توفیق فی راک، نور ته د رسول توفیق منګ راک، او ستا د دین خادمان الله جوړ. زړونه په الله صفاک، مشکلات او پریشانونه مسات او ګناهونه الله معاف. زمونږ چې څومره اوریدونکي دي الله ټول مشکلات حل کا، پریشانی یې ختم کا، د بیمارونو وسات. الله زمونږ مردگان وبخه، او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې کامیاب کړه، ذلت او رسوایی نه پکې وسات. او الله د حوض کوثر وبم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کو، په آخره کې الله دا کلمه په جبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله.